الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. د معزت من خوجیب نے اللہ پاک مشتستا ارشاد فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا یا کسنے تو سے مان روڑائی دا قو انفسکم وسط یخپل زنینا و اہلیکم وسط یخپل قبیلے نارا یرد جہنمنا داسی یرد جہنمنا اخپل زنا وسطی خپل قبیلہ وسطی وقودها الناس والحجار چاہے پو خلق بندے بالیجی و آغا پو کونی بندے بالیجی یعنی جہنمیوں نے دے کافر وجودینا بے خدای پاک دمرا غاٹ کو یو غوش په دی خود دی غره غوندې وي دامره لکه دوه غوندې دیش غرینه وي په خوله شرزیږي دامره سامنه وي چې او یا غازه که یا په شکندل شي داسې چې کینه په دا به د جهنم بالیږي او په تیږې به بالیږي یو سپین ږیری صحابي پیغمبر سره پوښتنه کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تیږې به څومره وي چې دا یې د جهنم باندې بالیږي بیا پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې اواړیکل کی تیږه وې دمره غټوي وړي کی تیږه چې ټول دنیا کې نه سره جمع کې دیغ نه یو تیږه جوړه کې دا وا چې کوم دا اواړی کی وړي کی تیږه مجاوي دا مروي نو غټه تیږه به صحابي سپینځره صحابيو د الله دی ویره د وجنه به وشه پروتو محمد صلی الله علیه وسلم ورچک شو په لړ باندې لوس مبارک شو چې باندې دا کا وفات خو پیغمبر سموویل چې الله دی ویره نازله ټوکړې شو او ژوندای دا خود باندې ډېر په ناس مقصد دا چې د مو عزت منه الله وی چې خپل زینا جهنم نه بچ کوي خپل قبيله بچ کوي خپل زینا به سره جهنم نه بچ کوي نشو د خدای حکم نه د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې دا بزدا کې بده اعمال وکي الله مې جهنم نه بچ خپل قبيله ته بیا د الله حکم نه پیغمبر سم طریقې دا به بزدا کوي او دا خدای لی ورته بیانوي د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې ورته بیانوي بیا به چې دا دې مونږ ته هم د الله پاک د جهنم نه بچ کو دغه وجنه دا خو حقیقت ته چې دا کیم نن میزه مخشه په دې ټول وزیرستان شه یو حافظ د قران نو سر په کلا شوه د امیش کلا نه دو په دې شوه قران شریف ختم شو بدی شه ختم نشو بیا ورسته میز جماعت شيري شو بیا لره غانا زینا به خلق بیا تاریخي ترتل کنا بل زی غنو حتی چې بیا چې مخشب بیا د میز غان جماعت چې نو خلب کر به غیت تل ازي نن الحمدلله د علماء د حافظون کاریونو برکات سره نن دمرا ډیر دي چې په هر کلی شي چې کی مدو تو سے کسي وړي کی بچون حافظون دي ور سره چې کیندا بچي حافظ دي بینه سره رمضان راوندا دغه تقریبا دغه سپرلس ترځه پوتی دي کنه چې سپار جماعت سے تاریخي به کیږي پار کلی شي به څه سو ضایع کیږي سمدا الله مهرباني بلا غټه خبره دانو چې دا خو مش بار دا حدیث مبارک مشتو سے فضائل اعمال سے زکریا صلی رحمت الله نقل کړی دا چې یو بچای د قرآن شریف حافظ جوړ کو کنه نو په دغه باندې ویل دای چې کیندا د خپل قبیله نه د الله سے کسونه سے پرش ادب د سه پرش په خدای قبلوي چې دای په لا قبیله سے میر پلوري وینا خويندې وی هغه سے پرش کو کنه الله به قبل اگر کا آغا فاسقون فجرون ویل نه اگر کا بده جهنم واجب شوی ویل نه او چې کله دای هغه سے پرش شریکو کنه الله سے کسونه بیا بیا الله پاک دی جنتیون کو جهنم نه دی باج کو دا څومره غټه خبره ده دای خو خود دغه په خپل قرآن پاک حافظ وي نو دا نن الحمدلله ډیر زبردست سمزانه بار دا غا کلی شي غا کیږي کنه
دا دستر بندۍ کېږي د بچو نه میش خو نن سوي په وکلی شي میش وویني که نه چې خو غونډ کله جمع کیا خو ډېر کم خلک وي که د ټول وزیرستان خلک جمع کې دا کامه جلسه وي که د ټول پاکستان و جمع کامه که د ټول دنیا ولا جمع کې دا به په دې نه به په ورځ د قیامت ورځ د قیامت به لویه مجمع وي او به داسې علما دیوبند لیکلي دي چې د هغه نه مخکې د حساب کتاب نه مخکې به الله پاک داسې یوه لویه جلسه چې هغه به د آدم علیه السلام نه ونسه تر دې قیامته پورې چې څومره انسانونه دا به ټول موجود وي اس نو خپل سوچ وکړئ ایزو که ټولو دنیا جمع کې خو چکې مړه دي آن شر جمع کولی چکې په دوکیږي څه زره کولا پوتې د آن نه دا خو به دامره لویه مجمع به وي چې دا کیم ایز په دنیا کې دا به موجود وي چا کیم ارتین کې دي په دوکې دین کې دا به موجود وي چا کیم مړه شوي دي دا به خدای ژوندي کوي دا به موجود وي او ټول پیغمبرونه امتونه به موجود وي ټول پیغمبرونه موجود وي کنه او حتی کې چې علما دیوبند لیکلي دي چې کافر مسلمان دا ټول مجموعه به موجوده وي او دا تکسا چې کیم دا چې په داش به رب العالمین د هغه بچی پلور ته اعلان وکړو آب اردریمی او پروردگار عالم به هغه ته تاج ور پسراوي دا سمره لویه خبره ده ایس په دې میشو دا پاکستان شه چې سیک پکیمه محکمه شه مثال میډیکل شه ډاکټرۍ شه سیک اول نمبر روشي بیا هغه ته بیا گورنر پلور وبلی بیا دی په گورنر هاو شه یادی شه بیا پلور ته د گورنر غا تغما ور غا کوي چې کنه چې تو بچای مثال په میډیکل شه یا په بل هغه شه داسې فشت غولای دا وې ته بیا ګورډ میډلیسټ وی اسه تغما خبره نه دو لویا غوچا خدا دو دا ته ملاوي شي خو خلیا غا وې سمي هلش کی خلک په مخشي دا دام را لویا اجتماع د بادشاہونه بادشاہ دا به اپلور ته چې کی مدو تاج په سروي امیر پر تبي جوړې ورغستل شي چې ټول دنیا به قیمت نشي ادا کولای دا باندې پوي شي چې دا خدا دا جلسه وي چې دا به مسلم غیر مسلم ټول موجود وي او دا به حساب کتاب نه مخشي وي او بداش بدانه بل ځای بلستا استغفر سوچ وکي سمرلو یا خبره دکانه اسه پرشتینا واکه قبل جی کنه نو دا دشه بالکل شاک نشتا او بل دادو چې د قران پاک میجس قادر مشترشتا خو داس قادر خو نشتا کنه دا چې کله بیا میجو وویني دا به لیدل داسې شي چې دا به چې کیما دو کنه داوود علی السلام به هم هغه په جنتي شي چې کله جنتون جنت ته لوټ شي بیا به په جنت چې جنتیونه یو غوشي جلساوي اوبه د جنتیونه ولوي د مسلمانونه ولا لو جلساوي وی کنه اذا سرکا جميع اندازه پورې شي په داغه شبه دای چې کیما دو کنه داغه به یو میدان مزید میدان بي نو دا پروردگار عالم دا سی والو جلسه به جوړاوي الله پاک تاسو ټول تر نصیب کو بیا په داسه پولته د قران پاک پتا ولا کیږي کنه بیا خاص کر منه داوود علی السلام چې الله داسه اوز ور کړایو خیز اوز چې دبه کله هغه خپل چې کینده په د باندې هغه زبور خدای نازل کړایو نو آب د تلاوت په کړو کنه بیا په عمر غون به ودارېدل ویلوړې دا یو راونه به ودارېدل دا مر اثر پیغه باندې وکړو کنه هغه تلاوت وشي حتی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوله پتا ولګي چې وی دا څه دی قرآن پاک حتی که رب العالمین په خپل د قرآن پاک تلاوت وکړو کنه او یو خوان یو چې د مشک امر بارومینه به شری شي او دا چې کیندا بلکې دام علماء دوبن دالی کلی دي چې دا قرآن پاک هم یې په وړي کې وی کې ټکی شي زرا غونیا په غاښه ویني او ستر کو شرپینا مو داسالي دي چې منه ډېر چې کیما د دمر غاول کا کاټ نزتای دا لیکلای شو او کنه بلکې دا غوډاس وی چې دا چې کیم الله پاک غم دې لیکلای دا کنه بیا به خیر به هر حال لویش بیان دا کنه خو مو مقصد دا چې یو حرف چې کیم دا ما پاغه باندې یعنی په لکه د کوئی کاب غار کسا دا یو ټکای یو الف یو میم یو نیم کنه
اسې داسې ولته د الله پاک کلام کوم داس ما غړی نو په خپل بچونه باندې خامخا حفظ وکي په بچای باندې وکي په یو باندې لاس کا سون د جهنم نه ازودي جی کنه سم لوی خبره دو کنه نه دې پورا چې کوم دا الله د دغه سعادت مشتونه تر نصیب کو ډیر زو چې کوم دا حالات زو وینه کنه چې باندې دا د بچونه ولا دا د چې کوم دا حتی چې بچي نن حافظ قرآن جوړي حتی چې عالم جوړيږي کنه د علماء کرام لوی چې کومه دو کنه مهنتینه دي د حافظونه لوی مهنتینه دي چې ته خدای پاک دې ته سب قیمه درجه ورکوي کنه دا د الله پاک په خپل فضل او کرم سره دا سعادت مشتول ته ار نصیب کو دا بیا ډیر ویش بیان د پدې باندې خو مو الله مقصد دا او چې الله مشتوي په ځاینا د جهنم نه بچ کړي خپل قبيله بچ کړي هغه بچ کاولې دا غدي او دې باندې په حفظ وکا او په علم په وکا او کبه نه را مثال څه شي نه شي کړای کنه نوې وخت تیر وي در باندې نوې کنه بیا دا وکي کنه ځکه چې بچي به حفظ باندې تقریبا 3 کولا سک کام جوت په لاګي کنه علم د وطن الله سکولا لاګيږي کنه او چې بدان شي پکړای بیا دا وکي خامخا چې دا درې چلې په ولګاوي سالور مشه تبلیغ ته ولاځي خدای په منه پارزګوري بشي دینداري بشي بیا خپل دین خدمات سنه سه دین خدمات کو دا غش خپل شرکت وکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین